أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل يوم يسمى دي سوري أنعام. چونکه د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت ورځ ور چهارشنبه دې په خبره رسیدلې و چې رسول الله ملګرو هجرتو کې حبشه له چپای کې یو دوله سړی او څلور زنانه به په دې مزمن سي واقع سورې نه چې مشور د مکه مشرکانو سجده الله له وکړه جناتو موکړه په دې کې صرف امیه لږ زره خاور راواخصو تندې پوری ونی ولا وې دا الله له کافی له بس دی د حبش نه بیر مهاجر واپسین صبر تدللو د باز خلکو امن طلب کول به دویم سفر کې اتل زنانه او درې ته نارینه د عمرو ابن العاص او د عبد الله ابن ابي ربيع ورته د نجاشي بادشاہ او جعفر سره یو بل سره ملاقات او به د نبی صلی الله علیه وسلم تعذيبنا د عقبه ابن ابي معيط عتبه ابو جهل د دې خلکو په لاس او د حمزه رضی الله عنه ایمان هغه په دې طریقه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم صفا مروه غونډه خوا کې روانو ابو جهل علیه اللعنت پر سر باندې پتیږي شو سر په مات کی نبی صلی الله علیه وسلم لاړو کورلا ابو جهل سره د ملګرو لاړو حرم لولته غب شپ مجلس شروع کړو عبد الله ابن جدعان د یو سړی او مالدار صحابي دغه وین زوانو حمزه رضی الله عنه د ښکار نه راغی دی وخت کې ورته ویل ته محمد د حال نه خبر نه وینا ویو خو ابو جهل ورته کنزل وکړ او بل پر سر باندې وی شو سره په مات کې نو حمزه رضی الله عنه بیرته لاړو حرم لا ابو جهل د ملګرو مابین کې نه سناول ورته کنزل وکړ او دغه نه ورسره پر سر باندې وو سره په مات کې بني مخزوم او کشو کې چې حمزه ونی سی وی وجنی ابو جهل ورته ویل چې پرې د دور ارم والد نن کتاب ما باندې زړیخ کې خبره نشته دغه ډېر شي کافر شو اوس دا وانه وی حمزه رضی الله ورته ویل چې هغه سړیا چې امیش دغه کوناټي په خپل ګندګۍ باندې کړي ته څنګه محمد د بد نظر باندې ګوري زه د نن ورځ نه راځم خو هغه په دین باندې ملت باندې شوم حمزه رضی الله عنه فرمایي چې کله کور لاړم او ځان سره مې دا سوچو کې چې تا ډېره سخت خبره وکړه د عبدالمطلب دین پر خودل او د رسول الله قبرول دا ګران کار دی که اوس د رسول الله دین لراوړم نه دلته ابو جهل له بخاندي او کچر ته راوړم دی عقیده پر خودل غوډر ګډ زور غواړي وېزما ټول التجاء او توجه رب العالمین له شهدا الله نه مې دعاګانې وغوښتلې شي الله کزما د وراره د دین چرته حق نظم بر رړ کې رانه نه باسو که چرته حق نه وي ایس زما سره نفرت پیدا کړ دعا باندې غټ کار کی ویما هو چې رب العالمین د اسلام بشاشه زما بر رړ کې را دننه کې او سینې مې د نور نه ډکه شوله در هجرت پغم کالو د هجرت و د نبوت د شپږم کال اخري عیسی کې د ذوالحجې په میاشت کې رب العالمین سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب په اسلام باندې مشرف کی دین مخکې د رسول الله باندې ملګرو باندې تکالیف او الله رب العزت په انسان باندې تکلیف ذکر اولی چې دا کلک کی رسول پر عظیم کار ته والی عمر رضی الله عنه چې کله اسلام راوړو صحابه فرمایي چې موږ الله عزت راکړي اسلام لله عزت ورکی صہیب رضی الله عنه فرمایي چې د عمر رضی الله عنه د اسلام نه مخکې مونږ چرته په مکه کې ښکارا مونږ شو کولای پټ پټ بس یو ځای کې وبل ځای کې
خو چې عمر رضی الله عنه کله اسلام راوړو موږ ټول په ډېرې صفات باندې وروته او الته په مکه کې موږ ناسو منځونه وم کول مکه کې وګر شافره د حلقې په صفات باندې ناسو او کله کله به چې موږ له سخت خبره وکړه موږ به د خبرې جواب هم وکړو کله به چې سوکه سپړې وخراغه موږ به سکانه مور کړه ځکه عمر ایمان راوړی و یو ورځ عبد الله ابن عباس پوښتنه وکړه چې یا امیر المؤمنین دا تر خلق فاروق ولی وی عمر بن الخطاب یا عمر فاروق هغه ورته ویل چې ازما دورور بچي وراره وی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو بدل ارقام کی چې کله ما ایمان راوړو ورته ویلې چې د دین د اسلام حق دین دی او کنه یو چې حق دین دی وی به مورته ویل چې زمنګ د مړي ژوند په حق دی او کنه دی وی دین ولې به موږ پټ عبادت کوو راځي چې میدان لورو شو ډګر لور شو دو صفونه موجود چې د یو صفه په قیادت کې حمزه سره مخ شو د بل صفه په قیادت کې محمد رسول الله وړاندې شو د حرم په طرف باندې کله را روانو صحابه فرمایي وي زمونږ د خود شي دوړي کول لکه میچن چې کله د وړونو ګرځو بس او دا په مشرکانو باندې ډیره بده تمام شو ځکه د مشرک او د کافر همیشه قانون دی وسې دی چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې بدګمانه کی دا پلانې دی او دا پلانې دی اتحاد د مسلمانانو غوښنه نشي برداشت کولای وي شکل دا مسله رااله عمر رضی الله عنه مالوی رسول الله مالوی ویلي انت الفاروق استف وجبانه الله د کفر او د اسلام جداواله راوس دا لقب مال رسول الله راکی به د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو دوه وجه مفسرین ذکر کړی دی یو دا چې زموږ استاد محمد رسول الله ورته د ایمان دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بالعمرين باحدى العمرين یا الذي اسلام لا عزت ورکه په یو د دوه عمرینو کې د عمر څخه خپل عمر د ابو جهل نوم شو عمرو دا دوه ډېر قوي خلک رسول الله رب العالمین له ویل چې بده کې یو مسلمان کا چې د اسلام عزت په جوړ شي د څه ونی ویل چې به احدى العمرين بلکې عمرین ویلي د رسول الله په دې جواب باندې رب العالمین د عمر څخه تغلیب را وسو دا غو چتواله را وسو نو ایس الله توفیق د ایمان در ورکی د دې خبره نه دا معلومه شو چې یو سړی کافر انسان له دعا غوښتلې شي د هدایت چې الله تعالی هدایت نصیب کړي دویم ته دا خبره معلومه شو که یو سړی چې د اسلام راوړي یا اسلام له ډېر خدمت وکړي نو ته ورته دام ویلې چې لکه ست وجنه الله اسلام له عزت ورکړي اسلام ډېر معزز شو چې کله ته بغیر داخل شو او بل د رسول الله چې د زمنګ د عمر ابن الخطاب چې د زمنګ د رسول الله مرادو څه مطلب نور صحابه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خپل راتل په هغه ایمان راوړو اما د عمر شه مبارک رب العالمین رسول الله التجا وکړه چې الله د عمر مسلمان کړ دل ویل شي مراد النبی صلی الله علیه وسلم او عمر رضی الله هغه انسان دی چې د زمونږ د الله محبوب دی او زمونږ د محمد رسول الله محبوب دی او زمونږ استاد محبوب دی عائشہ به فرمای وی چې کوم یو مجلس کې د عمر رضی الله تذکرہ نه کیږي په دې مجلس کې به الله خیر مانه شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د اسلام د دین دوه نمونه دي یو اسلام او بل عمر ورسره ان شاء الله راشد عمر څخه خپل مراقبه وکړي دا کوم انسان دی د دې وجنه کوم سړی چې د عمر رضی الله سره دښمنی لري دا زموږ رب العالمین هم دښمن دی او زموږ د رسول الله هم دښمن دی لکه عام شیعان روافض د ټولو سره دښمنی ده دوی موجبات مفسرین دا ذکر کوي چې عمر سه ورځ د شپې د کور نه بار پاتې شو وی اج مسجد حرام لراله رسول الله منځ کولو د شپې څخه ګنګوشه تیر راخاتو عمر شه ویلې ما وی کزور باندې مخامخ شر تراشم اسنه شدا ودا منځ خطه کې عثمان ابو ویریږي خو د شاده خانه د راشه جدات سوی وې د شاده خانه د شراتم راتلم خو حتی د کعبه په غلاف کې وردن نه شوم مخې ورته ودرېدل د سورې طه شروع کړو وې په ما باندې ډېر واجب او ناشنا اثر وکي وزړه کې مې دا فیصله وکړه چې دا محمد یو شاعر دی والله په د شعر ملکه را جاری کړی دی وی رب العالمین د
سوره طه کې دا خبر نازل کړي چې و ما هو بقول شاعرین، دا قران د شاعر قول نه دی، دا شاعر خبره نه ده. وېزړه کې مې دا خبره تیر شو چې دا محمد یو کاهن دی منتری ترویتی، دا غیب خبرې شي کوي. دا خبره موږ چې دا قول د کاهن نه لري، کاهن دا معنی چې د غیب خبرونه وایي. رسول الله فرمایي من اتا امراه، چې کله یو سړی د شاده خو خپل زنانه لړاتګ وکي او یا خپل خجره په حالت د هیڅ کې راتګ وکي او یا د کاهن ترویتی او د منتری خو لراغه او دغه په خبرو باندې تصدیق وکي، دا سړی په قران باندې کافر شي. مفسرین دا خبره ذکر کوي چې کوم سړی د شاده خو نه د خپل زنانه لړاتګ وکي دا مرتد نه دی، کافر نه دی، خو معنا کبیره ګناه کې واقع دی. د الله نه د بخنه او غواړي، امید دا چې الله معاف کړي. او کوم سړی چې په حالت د هیڅ کې خپل زنانه لراغه نو د سړیم ډېر لوی ګناه وکړه، دا به دوه کارونه وکي، یو بد الله نه معافي غواړي بخنه، دویم کفاره به وکي 1 دینار او یا نیم دینار. امام ترمذی رحمه الله فرمایي به وجه دار چې دا مرتد نه ځکه ګناګار دی، د کفاره حکم دله متوجه شي. 1 دینار مراد کویته نه دی بلکې شرعي، تقریبا دغه اندازه چې علماء لګولې دا نو 3 ګرام سره زر جوړیږي. د 3 ګرام سره زر حساب ته وکړه چې 800 روپۍ کې دي، نو دا به الله په نامه باندې صدقه کې کده هیڅ پاول کې هم بستری کړي ونه 1 دینار او کده هیڅ په اخر کې کړي و چې جړواله د وینو ونه به نیم دینار. او کله چې انسان د کاهن ترویتی لراشي چې د غیب خبرونه بیانوي او دغه خبره باندې تصدیق وکړي، نو دا به یقیني کافر دی، ځکه د غیب صفت د الله دی او د الله صفت بل چاله ورکی. نو عمر سے فرمایي چې کله دا خبره دوه کړه چې دا قول د کاهن نه دی، نظم په دې سره کې د ایمان او اسلام تخم وکړل شو، خو لیکن پورا د اسلام بشاشت وردن نه شو، ځکه 40 کړه 50 کړه د جاهلیت مسله وا هغه شرط به یو تقریر باندې په یو تلاوت باندې برابرۍ وی کور لاړل. توره میرا واقع سوما دا خبره وکړه چې نه دا محمد وشنم یو خدای عرب ورته اسی غسل چې ایسه خطر شو ختم شي. عمر چې ډېر بهادر سره و، توره می شکل روانه کړه. د عبد الله ابن نحم العدوي په نامه باندې وسړی زما مخې لراغه شرط روانه مال ویلې، ما ورته ویل چې د محمد قتل روانه وی هغه مال ویل چې د رسول الله قتل وسه روانه، تر خپل کور نه خبر نه او کې نه دي استخور چاله نه سره ما وی دا ولي. دویم خو علماء دا ذکر کړی چې دا سړی د بني مخزوم د قبيله یو سړی و، تر دې نه خبر نه وی. ما ورته وی چې نه غیر خو خبر نه مورې څه چل شوی دی. وی اول د خپل کور هم وکا خور د مسلمان شوی دا او د خشن او کې د مسلمان شوی دی سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ. عمر سے فرمایي د دوی خو لاله د دې کور له خباب رضی الله راتلو چې د رسول الله ملګری او رسول الله د خپل مرګري تشکیل کړي و چې تاسو ورځو د قرآن درسونه شروع کړئ. څوک یو ځل لګلو څوک بل ځل چې کار پر رسول الله باندې آسان شي. عمر رضی الله شکر دروازه ټک ټک نو خباب سبي غلام سړیو ایسا غزان پټ کی د کور کې ځان غلې کوي چې دروازه کړه خلاص کړه. وی په دې وخت کې عمر شپ د خور له ویل چې تاسو څه خبره کولې؟ وی هغه څه خبره هم کوله؟ خپل ما بیګم خبره کولې وی به وی دې کې تاسو کار ده څه خبره هم کوله. عمر رضی الله ډېر انتهایی تیز سړیو په خپل او کې باندې سعید ابن زید باندې گزارونه شروع کړه. چې گزارونه به شروع کړو لاندې کې د عمر رضی الله خور شو هغه عمر سره ورفري وته ډیر اونې چې تیرا کشه کې. نو عمر شیخ خپل ډیر انتهایی دنګ صحابي وو غني ګیروالو ورسره ان شاء الله د مناقب ذکر کیږي د جسم مبارک به ذکر کیږي چې دا کم انسانو او سبالتين برتانی پر خودلو چې کله بغوسه شو نیغ نیغ به ودرېدل. نو د الله څخه شاده خونه چې د خپل خور لره واجب د پوزه باندې اوله اسره پوزه په ماته کړه چې کله پوزه بر خپل خور باندې ماته کړه. نو د عمر صاحب چې نظر پر خور باندې راغی دغه په مخ باندې ویني را روان شي. حیا ورله عمر صاحب لو طبعا خور و نو غلې کینو شو خلار به ورته ویلې د خور چې تاسو اخر څه کلمات او څه خبرې ویلې په آرام شو غصه لاړه.
خور ورته ویل چې بده کې استاد څه بهم د قران سره عیسی دی ورته خو دله عمر سے بجدا زرا اخلم ورته ویل ته دل را تک نشه کولې زکه ته چی ګندې ته بول غسل کوي دغه نه ورسره دل راځي د عمر رضی الله خور وته ځکه زوا وې دی وخت کې د غسل وږي چې کله غسل وږي نو خباب رضی الله ورته ویل چې ابشر یا عمر وی خوشاله شه الله رب عزت تعالی اراده د خیر کړی دا د پنځشنبه پښپا باندې محمد رسول الله تعالی د خیر دعاګانې کړې وي الله تعالی اوس ایمان نصیب کړي چې کله د قران د عیسی ول تلاوت کا ورته ویل دلونی علی محمد رسول الله مالو کې دا په کوم ځای کې دی الله د ایمان د شریعت او روان کی رانا د ایمان وردن کېدله خباب شه ورته ویل هغه د دارالارقم کې دی چې د مسلمانانو اولنې مدرسه وا یو کور په دې کې بردن کېدو تعلیمات د اسلام به کول تورې راخصه د ډېر بچسبه باندې روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دروازه ټک ټک کړه دنه یو ملګری راغی چې په دې چوت کې راوکته نو عمر ابن الخطاب دی او تور ور سره دا ډېر انتهایی زیات غوسه نو برته منډه کړه ملګری ویل چې عمر شه راغلی دی چې د جنگ په نیت راغلی کسه سیدنا و امامنا حمزه رضی الله تعالی عنه هغه د تناسب ما عمر لپاره چې شلې ویل شو عمر چې دی دروازه ورته خلاص کړي قسم په الله کې شرط اراده د خیر او نو به خیر ورکو کې اراده د خیر نو به خپل تور او سر قلمو حمزه رضی الله عنه یو پهلوان انسانو د عمر نه تاسو دومره یریږي عمر دی خلاص کړي دروازه ورته خلاص کړي حمزه سے ورته ځان برابر کړي رسول الله باندې دی وخت کې د وحی مسله او وحی پیراتلا چې عمر رضی الله کله را دننه شو وسکه تور اور سره محمد رسول الله ورته خبره مخه لراغی چې کله راغی د گردن نیونی او د توري د موټر چې تی واخصو چې دوه شړقې د شورخه عمر شبلا وی ویلې وسم پتا کې دا شر دی دا شرستانه نوځي امیش د شر په ستر رواني د امیه د ولید ابن مغیره خو رب العالمین په تابانه مصیبتونه نازل کیو ایسه به ختم شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله انسان وینو نو جړق به ورکه د رسول الله د علم به انتقال شو لکه مخکې ویل شي و چې جبرئیل علیه السلام رسول الله درې کړته سینې له زور کو جړق ورکه عمر رضی الله عنه ناشنا حالات راتوري او عارش شو زکه د رسول الله زور نو وی ویل لا اله الا الله ویزګو اشهد ان لا اله الا الله ویزګو وی کوم به خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شواز الله نه بل څوک انت رسول الله او یا رسول الله تعالی الله رسولي کلمه شهادت ویلې محدثین ذکر کوي چې کلمه شهادت ویلې د ملګرو عمر شړق سره تکبیر आवाज وکړي چې جمعه والا واورېدو الله اکبر ټول خلق واورېدو خوشاله شول عبد الله ابن مسعود فرمایي ویشه د کوم ورځې عمر رضی الله ایمان راوړ الله موږ له عزت راکې تر وفات د عمر پورې موږ عزت من حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې د عمر رضی الله د شهادت پورې رب العالمین فتنې پر خلکو باندې جاری کوي خو چې کله دا شهید شي به د قیامت پورې فتنې را رواني دومره اوچت انسان نو خلکو خبره شورش ولا چې عمر شه ایمان راوړو پښتنه د مرګرو نه وکړو ایز ما ملګرو د دې محمد رسول الله سخت دریز دشمن کم یو دی څوک دی خلکو ورته ویل ابو جهل دا ابو جهل قال راغه دروازه ورته ټکړه عمر شه دغه خوريو هغه ماما و نه ابو جهل چې کله ورته بار ورته مرحبا اهلا وسهلا بابن اختي په خیر را لې ارو اخرج زما خور زویا عمر شه ورته تعالی پته نشته وینا ما خو ایمان راوړ لا اله الا الله محمد رسول الله وی ډیر بد کار دې کړو ډیره بد کلمه دې وکړه ایسه دروازه سره بند کړو دنه نش و تخته دو د نور خلکو بچ ایمان راوړ دغه بجهل پیرا دنګل پر رسول الله باندې پیرا دنګل خو لیکن عمر شه بس گیټ را باندې ماما په سلاړو عاص پسې ورته وی ویل شي ما خو ایمان راوړې دي هغه مرتم د الفاظ ولې دروازه سره بند کړه نبی د خلکو نه تاسو کې چې په دې عربه کې یو شیطان انسان کوم دی چې دا خبره ډیر سره نقل کوي وی جمیل ابن عمر یا جمیل ابن عمر داغه خور ورغه ورته وی چې ما پر رسول الله باندې ایمان راوړلو هغه ورته وی چې ته خو صحابي شو چې جوړ کړې زه صحابي نه بلکې انی اسلمت ما اسلام راوړې زه مسلمان یم
سمره رسول الله هم دا خبر وکړه خلک ورته ته ثوابي شو ما ایمان راوړې دي ما اسلام راوړې دي چې کله دا خبره شونه د عربو سره د رسول عمر صاحب جنگ جوړ شو د مسجد حرام کې دومره جنگ وکړي چې دا ټول عربان یو خو عمر صاحب ځان لو حتی ستړي شو ورته وی ویلې وې کدري سو ملګری موږ رب العالمین برابر کړو په دې مکه کې بیا تاسو وشيږي یا موږ وشيږو زموږ نه پدې ځکه ژوند نشي کولای نور تلاړو کورلا عرب خپل مابین کې راځم شو وی ویلې دی عمر خو ایمان راوړو دا ډېر اوچت انسان دی په موږ کې ډېر قیمتي شړیو دا به سبا ارسله به د ایمان او اسلام کې را داخلي کې راځي چې لشکرکشي به شو کو است او وشنو ټول قومونو خپل کسان مات کړل عمر رضی الله عنه شي تا ور کړو ته خبر نه وي نبی عرب صاحب خلاف باندې لشکر راوېسو طبعا پر ځړ کې يرم رااله کور کې ناسو سب کېږي نعاس ابن وائل السحمي رضی الله تعالی عنه دا د عمر صاحب د حلیف او حلیف دا منه چې کله بده دی یو بل سره دیوالین لرلې به بچا پاغه باندې بریدونه نشو کولای دا ورته مخې لراغه کورلا ورته ویل عمر اولی خفای وته خبر نه وینا وېسما په خلاف باندې خدا ټول عربان راوتی لري وسما وجني او زما سره جنگ کې او ما سره اراده را جنگ ده هغه ورته بالکل بیغم او خاطر جمع سبب د کور کې نه اسم تعالی نشي کولای عمرو بن العاص السحمي دا بار ولاړو چې کړه د عربو د لخر لري ورته ولر له د عمر بشر غلي وي هیڅ نشي کولای زه هغه ما ملګری لري ما ورته من ور کړی وی استدا لخر په دې وخت کې بیرته په خپل طرف باندې وګرځیدلې عمر صاحب الله رب العزت صحت او نجات نصیب کې او څلوختم مسلمانانو ده تاسو نن ګوري دي شیګانو علیهم اللعنه دوی دانه درشونو نمبر شهدی دا معنی چې د عمر رضی الله عنه منسوبې چې دانه درشم مومن دي او دوی دا خبره ذکر کوي عمر رضی الله عنه اعوذ بالله من ذلک ودات شو یو مردګو غو نشړیو زموږ مسلمانانو په دې باندې پوینه دي ځان له بسنین وي یو بل باواز کې لکه سیونو یته استاد سیونو نمبر دی او ته سیونو نمبر والای او په دې باندې پویږي نه چې دا خبره چا کړې ده د چا لپاره کړې ده شیګانو په ایران کې او چوک جوړ کړي دی غیله نومي خودل د چوکي بابا شجاع عمر رضی الله عنه چې شهید کړي هغه په نامه باندې چوک جوړ کړي نن کمزوري سنین چې د قران او سنت نه جاهلان دي اسی ځان لوي چې موږ سیاسي علما یو قسم په الله کده ظریف انداز دوی په سیاست وایي سیاست لا ویلې شي سلا اسی ټوبونه ونه په منبر باندې وی شګانز موږ رونه دي او داس موږ برادران دي موږ بر دوی سره اتحاد کو موږ داس موږ دشمنان دي او موږ د عمر هم دشمنان دي او موږ د رسول الله هم دشمنان دي او موږ د الله هم دشمنان دي دوست سره موږ جوړ نه شي کېدی يهودانو سره سره بوش او دوست سره کېږي نه قومي بابا شجاع دا تخلص ورته کې خود شوکي بابا شجاع ابو لؤلؤ بنامه نو عمر رضی الله عنه نجات ورکي او دا څلوختم مسلمانانو یو څلوختما او دی عربو کې دا عادت چې هغه به کله د لوس پابندي وکړه مړ کېدل ځان په وشل خو لیکن د لوس مسله نه خرابوله د اسماعیل علیه السلام بارک راځي چې او سره وعده وکړه تقریبا و مې شاقي زلړاغه زمونږ د محمد رسول الله سره چا د به احترام سلام وکړه درې ورځې پورې غي زلړاغه اصلي خبره دی دا وته و چې کله راغی رسول الله ورته ته ما باندې تکلیف درکې درې ورځې تر په انتظار وې ویل یا رسول الله وی بالکل زمانه خبره دی دا وته و نو عمرو ابن العاص السحمي یا عاص ابن وائل السحمي داغه په واسطه باندې رب العالمین عمر ابن الخطاب له نجات ورکې دې چې پورې دا مسله رااله دین ورسره ان شاء الله به نور مسله دې شرط بیانېږي